نو باران چې کله کېږي په دې باران کې دواړه خبرې برېښنا پکې اومي او ګړزار پکې اومي. نو چې کله باران وریږي او ګړزار پکې جوړیږي نو بعضې خلک د دې ګړزار نه یریږي ویسې نه تندر را باندې راړته وشي، او بعضې خلک د باران ته خوشحالیږي چې یاره دا باران به وشي او په دې سره به زموږ پټي سیراب شي، پټي به مو اوبه شي، فصل به مې ښکلي وشي. خو چې کوم عام طور مسافر په لارو باندې او باران پرې راګیر شي او ګړزه ګړوزه شي نو دوی یریږي هسې نه باران راشي، سیلاب راشي، تندر را باندې را پرېوځي، دوی سره یره وي. او کوم خلک چې په خپلو کورونو کې په امن سره ناست وي نو دوی ورته خوشحالیږي باران راکې شو، په دې سره به زموږ دا پټي اوبه شي. نو دواړه خبرې باران سره وي، هم یره وي او هم ورسره تمه وي. باران د الله تعالی رحمت دی، او بعضې وخت کې الله تعالی دغه زحمت وګرځي او دا ټوله زموږ د ګناهونو وجه ده. الله تعالی ظالم نه دی، په چا باندې ظلم نه کوي، خو چې څنګه انسان اعمال کوي تاسو ته مخکې تیر شو چې الله تعالی په هر انسان باندې فرشتې دا مقرر کړي دي د دې انسان حفاظت کوي، د انسان کو غورځېږي دی راټینګوي، دا انسان کو څوک ولیدي بچ کوي. او ډېر کله ته به تاسو داسې لیدلي چې د انسان سترګه الله تعالی بچ کوي، ځکه دا نازک ځای دی. د انسان چې کوم نازک نازک ځایونه دي چې دی نه انسان معذوره کېږي یا انسان ته اکثر مړ کېږي نو دغه ځایونه ډېر کم چې کم دی لګي، په دې فرشتې الله تعالی مقرر کړي دي. نو الله تعالی دغه فرشتې په دې انسان مقرر کړي دي، د حفاظت کوي. خو چې کله دا انسان د الله تعالی د نعمتونو شکریه ادا کوي، د الله فرمان برداری کوي، الله تعالی خوشحاله کوي، نو دا فرشتې په ده باندې مقرر وي. خو چې کله دا انسان د الله د نعمتونو ناشکري شروع کړي او دا انسان د الله تعالی اطاعت پرېږدي نو بیا الله تعالی چې کومې فرشتې په ده باندې مقرر کړي دغه فرشتو ته تاسو خپل حفاظت پرېږدئ نو ده باندې بیا قسم قسم مصیبتونه راځي. او بعضې وخت کې د انسان په مقدر او تقدیر کې الله تعالی یو مصیبت یو تکلیف لیکلي نو دا فرشتې د حفاظت د فرشتو ته د الله حکم وشي تاسو ته سیټ تشدې پرېږدئ نو دا انسان ور وغورځېږي سزا یې مات شي، انسان باندې څوک ډز وکړي دی ولګي مړ شي، نو دا د الله تعالی د حفاظت هغه فرشتې دا لرې کړي. ورنه کو د حفاظت دا فرشتې نه وي نو دا انسانان به پیریانو یو منټ دپاره آرام ته نه وپرېښي، د شیطانانو به دي د یو منټ دپاره آرام ته نه وپرېښي، دوی باندې الله تعالی فرشتې مقرر کړي دي. مبصرین وایي چې دا رعد هغې ګړزار ته ویلی شي کوم چې په دې باران کې وي، دې ګړزار ته رعد ویلی شي. نو دا ګړزار هم د الله تعالی تسبیح کوي، یعنی په ځمکه کې هر یو څیز هغه جاندار دی او بیجان دی خو دې د الله تعالی تسبیح کوي، دې د الله تعالی تسبیح او د الله تعالی ذکر کوي. اوبه هم د الله تعالی ذکر کوي، خو چې دا اوبه کله د الله تعالی ذکر پرېږدي دا څښا شي ودرېږي. ونه دا د الله تعالی ذکر کوي، خو چې کله دا ونه د الله ذکر پرېږدي دا ونه وچه شي ختم شي. دغه رنګې دا مرغۍ د الله تعالی ذکر کوي، خو چې کومه مرغۍ په کم ټایم کې د الله ذکر پرېږدي د ښکاري ښکار شي ښکاري وولي. نو دغه رنګې دا رعد چې دی دا ګړزار دا د الله تعالی تسبیح بیاني او چې کومې فرشتې دي دا هم د الله تعالی تسبیح بیاني. نو بعضې مفسرین وایي چې د دې رعد نه دا ګړزار مراد دی، خو بعضې مفسرین وایي چې نه دا رعد فرشته ده او دا الله تعالی په دې باران ورولو باندې مقرر کړې ده. نو دا رعد فرشته هم د الله تسبیح کوي او دا نورې فرشتې هم د الله تعالی تسبیح کوي، د الله تعالی حمد بیاني. نو یا فرشته ده دا رعدو، خو راجح کول دا دی چې دا فرشته ده. او بعضې مفسرین وایي چې د ګړزار ته هم رعد ویلی شي، دا ګړزار هم د الله تعالی تسبیح کوي. نو دا تندر په خپله باندې نه غورځېږي، چې کوم ځای کې الله تعالی وغواړي په هغه کس باندې غورځېږي، په هغه ځای باندې غورځېږي. او د دې سبب نزول دا دی چې نبی علیه السلام یو صحابي یو رئیس ته چې کوم دی ولیږو، د جاهلانو یو رئیس هغه ته نبی علیه السلام صحابي ولیږو چې ورشه او دته د الله تعالی توحید بیان کړه، د الله تعالی وحدانیت ورته بیان کړه. نو دا صحابي چې دغه رئیس له لاړو او دغه ته د الله تعالی وحدانیت شروع کړو چې الله واحد لا شریک دی، الله یو دی، الله دا کړي دي دا کړي دي، د الله تعالی صفتونه ورته شروع کړو.
نو دغه رئیس ورته وی الله تعالی څوک دی زه خو نه پېژنم، دی د سرو نه جوړ دی، کو د الله تعالی د سپینو نه جوړ دی، کو د تانبې نه جوړ دی، دی د څه نه جوړ دی. ګستاخانه الفاظ چې کوم دی استعمال کړل. دا کس راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې خو داسې خبرې کي. نبی علیه السلام بیا پسې لاړ شه. چې کله بیا ورپسې لاړو نو بیا ورته د صحابي د الله تعالی صفتونه شروع کړو. نو دا رئیس ورته بیا وی چې الله د څه نه جوړ دی، د سرو نه جوړ دی، کو د سپینو نه جوړ دی، کو د لوح او تانبې نه جوړ دی. ګستاخانه الفاظ استعمال کړل. بیا د صحابي راغی نبی علیه السلام بیا ولېږه ورشه بیا ولا دعوت ورکړه. چې کله ورله بیا دعوت شروع کړه دا خبرې شروع کړې. نو روایتو کې راځي چې بره د ده په سر باندې وریځ راغله او د هغه وریځ نه تندر راخلاص شو، د نیمه کوپړی دا نیم وجود ختم. صحابي ورته وایي دک الله دی چې تا الله نه پېژنې اوس ته وپېژنې دا چا چې راباندې تندر راخلاص کړو د هغې الله در باندې راخلاص کړو کوم الله طرف ته چې ته ما دغه کولې. الله تعالی سخت نیونکی دی. څوک ونیسي د الله پکړ ډېر سخت دی، بیا د انسان ډېر ځان چې کوم دی خلاصي، خو بیا د انسان نشي خلاصېدلی. مهلت الله تعالی ورکوي پړې سستوي او د انسان ته وایي چې انسانه مهلت مې درله درکړل دی دپاره دی چې ته راه راست راشي، الله طرف ته راشه، الله تعالی ومنه او د الله تعالی ومنه. پړې سستي خو چې د انسان نه مني نو فوراً الله تعالی بیا را ونیسي او د الله تعالی پکړ ته بیا ډېر سخت